عمران خان خور علیما خان پرون د اډیاله جیل مخله د زړه بڑاس وښکل دی ډېرې سپین خبرې کړي چې پاغه هم ډیټیل سره خبره کو بل عمران خان حواله سره اقوام متحده طرف نه هم یو ریپورت راغله چې پاغه هم ډیټیل سره خبره کو بل نن د منګل ورځ ده نن یو ځل بیا عمران خان سره د ملاقاتونو ورځ ده چې نن به ملاقاتونه وشي کنه ما خام ان شاء الله بیا ډیټیل سره خبره کو دینه علاوه د عمران خان 190 میلیون پاوند کیس کې هم څه پیسې صرف شوه دی پاغه هم ډیټیل سره خبره کو نو په دې ویډیو کې ډېر اهم اپډیټس پتا سره ملاويږي ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ عمران خان خور علیما خان د اډیاله جیل مخله پرون د زړه بڑاس وښکل دی علیما خان ویلي دي چې مونږ اډیاله جیل مخه ته تقریبا زر پیرونم زیات راغو او زمونږ ملاقاتونه نه کیږي چونکه مونږ واړه احتجاجونه هم د اډیاله جیل مخه لکېږي خو مونږ ته انصاف نه ملاويږي عمران خان بیمار دی په جیل کې هغه سره غیر انساني رویه کیږي او د دې حل دار چې مونږ اخر ملکگیر یو غټ احتجاج وکړو ویا موږ د احتجاج نه منع کوي چې زمونږ عمران خان سره ملاقات نه کیږي او دا انتهایی د تشویش خبره ده مزید علیما خان ویلي دي ک ججز آزاد وي نو عمران خان په یو هفته کې رها شوی وي قاضي فیض عیسی هم خپل منصب سره غداری کړی ده جی نو دا د پی ټی آی یو خپل کسو چې عمران خان کله گرفتار شو نو هغه اسماعیل سنومي وو نو هغه په علیما خان باندې تنقید کړي هغه وایي چې دا س لیډر اخونه ده دا خو داغه خور ده دا داسې بیانونه نه جاری کوي چونکه د پی ټی آی سړیو خو په سخته کې وتښتېدو نو هغه هم د دې حوالې سره دا بیان جاری کړی دی بل اقوام متحده نه غټ ریپورت راغلی دی د هغه ریپورت مطابق اقوام متحده ویلي دي چې موږ ته ریپورت ملو شوی دی چې د پاکستان سابقه وزیر اعظم عمران خان سره په جیل کې بنیادی قانوني تحفظات هغه په جیل کې نه ملاویږي او کې تنهایی کې ساتل شوی دی عمران خان ذاتی ډاکټرانو سره وکلا سره او خاندانی افراد سره هم دغه ملاقات نه کیږي یعنی اقوام متحده ته هم دغه ریپورت ورغله دي بل نن یو ځل بیا د منګل ورځ ده چې ټول لیډرشپ اډیاله جیل ته بلل شوی دی د ملاقات د پاره عمران خان سره ملاقات د پاره او نن کې دیشي د بیرسټر سیف هم عمران خان سره ملاقات توشي بل نن د علیما خان په درخواست باندې بسنوي هم کیږي چې علیما خان درخواست ورکړو چې عمران خان کې د تنهایی کې ساتل شوی دی عمران خان باندې سزا خاتلې د خوغه د کې تنهایی سزا نه ده کې تنهایی سزا بیلوي پاغه باندې عام سزا خاتلې ده نو بیا ولې هغه کې تنهایی کې ساتل شوی دی پاغه باندې کچره د کې تنهایی سزا خاتلې و نو بیا سید زمو ملاقاتونه هم نه کېدل بیا باغ سره په جیل کې به ما کې تنهایی کیو نو خو پاغه کې تنهایی سزا نه ده خاتلې په دې باندې هغه درخواست ورکړو چې پاغه باندې هم کې د شنن سنوي شي بل 190 میلیون پاوند کیس کې مرکزی اپیل باندې د عمران خان وکیلانو جج ته ویلي دي چې موږ ته مزید وخت راکا یعنی مرکزی اپیل باندې د عمران خان وکیلان وای چې په دې مرکزی اپیل باندې جج صاحب څه فیصله ونه کی چونکه عدالت وخت نه ورکولو خو وکیلانو بار د وخت ډیماند کولو او عدالت د عمران خان چې کوم اپوزیشنز دي یعنی د نیب وکیل هغه ته وی چې تاسو خپل دلایل ورکړئ دی نه ورکړئ دلایل خو بیا هم عدالت مجبور شو او عمران خان وکیلانو ته 2 هفته ټایم په دې کیس کې ورکړی دی دا کیس د عمران خان وکیلان په دې وجه ډیلی کوي چې په دې کیس کې کچره په دې 190 میلیون پاوند کیس کې په مرکزی اپیل کې کچره په عمران خان سزا اوخته نو بیا به عمران خان دا کیس چې کوم دی بل ځکه نشي دا کول بیا صرف آئینی عدالت پاتره او آئینی عدالت نه د پی ټی آی یا د عمران خان سره امید نشته دی نو دوی وایي چې دا ډیلی شو د عمران خان چې په دې کیس کې کوم ضمانتي درخواست دایر کړی دی چې پاغه سنوي وشي نو هغه نه پس بیا موږ په دې باندې کې بیا به دا کیس په مطلب خلاص شي نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ